أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ بقرہ دویم سپارہ آیات نمبر 211. دین مخ کی تیر شو چاہتا واضح آیاتنا واضح نخی دا په حق باندې راشي او دغه باوجود د حق قبول نکینو دا سړی موجب سزا دی، دته سزا ملو شي او دته الله پاک بیا سزا ورکی هم. اوس دې آیاتونو کې د بنی اسرائیل باندې چې کوم نعمتونه الله پاک کړو دا غي ذکر دی. سل بنی اسرائیل تپوسو کا اے پاک حبیبا صلی الله علیه وسلم بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا کم آتیناهم چې څومره ورکړي دي مونږ دوی ته من آیت بینه د واضحه نخونه چې څومره ورته مونږ ورکړي دي بنی اسرائیل ته د واضحه نخونه، یعنی څومره واضح نخې واضح نشانات مونږ بنی اسرائیل ته ورکړي. من او سلوا دا بنی اسرائیل ته الله پاک جل جلاله ورکړي و، نو پکار دا و چې دی شکر کړي وي، دی هدایت قبول کړي وي، نو دی دا غي ناشکری وکړه، دا هغه نعمت ناشکری وکړه. و دي تیه کې سلويخ کاله وت الله پاک جل شانه من او سلوا ورکول. تیار رزق په تراتلو هغه به خوړو، نه پکې د پټي ګوډو نه چې کوم دی مزدوري و نه دیاړي و نه نوکری و، بلکې تیار رزق په الله ورکو او دوی وخوړو. نو په ځای د دې چې دې ته دغه نعمتونو شکر استوي، نو دی هغه نعمتونو ناشکری وکړه، د الله نافرمانی وکړه، الله پاکي خپه کو. دغه رنګ د فرعون نه د دې څومره ماشومان فرعون علل کړیو او څومره بنی اسرائیل چې دا ټول فرعونیانو خپل وینځي او غلامان جوړ کړیو، او چې کوم سخت کارونه هغه به بنی اسرائیل باندې کو. الله پاک جل جلاله په دا نعمت وکړو چې د دې د سترګو د وړاندې فرعون چې کوم دی هلاک کو، ختم کو. نو پکار د چې دی شکر استوي، نو دی شکر اون باسو پر کې د الله پاک نافرمانی وکړه. موسی علیه السلام لړو کوه تور ته او دی مطالبه وکړه چې موږ د فرعون د ظلمونو نخلاص شو، نو زموږ د پاره یو دستور او یو قانون پکار دی چې موږ د هغه دستور او د هغه قانون د لاندې خپل ژوندۍ تیرو. نو حضرت موسی علیه السلام کوه تور ته لاړو، الله پاک جل شانه ورته تورات غوندې خپل کتاب ورکو آسمانی. نو چې راغله موسی علیه السلام چې کله راتلو نو دې ته تسخیر عبادت شروع کړ. نو الله ول دور لوی نعمت ورکو د تورات غوندې کې او دې ظالمانو د تسخیر عبادت شروع کړ. نو داغه په بدله کې الله پاک جل جلاله سزا ورکړه، قتل کړل. دغه رنګي نور نعمتونه د چې کوم دی ولا ورکړي دي، خدایي باوجود پکار دي چې د دومره نعمتونو باوجود دی حق قبول کړي وي، دی هدایت مونډلې وي، نو دغه نعمتونه دی بدل کړل په گمراهۍ باندې، حق قبول نه کړو بلکې گمراه شو. موسی علیه السلام ته الله پاک معجزې ورکړي وي، لاس په چې کوم دی په طرف کې ور اومنډو راو به باسو، نو هغه د نور په شان دی پړکا به کول. دغه رنګي اصحاب چې ورتا وکړه کوم لخت چې ول الله پاک دغه نه ملو شي په وراثت د سخر د کورنه، نو چې هغه به چې کوم دی ورتا وکړه د غیره لوی اجدها جوړه شو، او چې بیا به د حضرت موسی علیه السلام لاس کو، نو هغه بیا دغه په لاس کې لخت شو. نو الله فرمایي چې د دومره لوی د بنی اسرائیل د علماو نه تاسو وکړه چې څومره زیات واضح نشانات دي ته مونږ ورکړي، څومره واضح نخې مونږ دي ته ورکړي وي.
یعنی ډېر نعمتونه الله پاک جل جلاله په بني اسرائیل باندې کړي دي. نو په ځای د دې چې دوی د دغه نعمتونو شکر ادا کړی وي او هدایت یې قبول کړی وي د الله نافرمانی نه وکړي نو دوی په ځای د هدایت قبلولو ګمراه شول. سلبني ته تپوسو کوي پاک حبیبه بني اسرائیل د بني اسرائیلونه یعنی د بني اسرائیلو د علماو نه تپوسو کم آتیناهم چې څومره موږ ورکړي دي دوی ته یعنی د دې مشرانو ته. نبی علیه السلام ته الله پاک فرمایي چې د بني اسرائیلو د علماو نه تپوسو کا چې څومره موږ د دې مشرانو ته ورکړي دي څه من آیة بینة واضح نهي نو د دې نه معجزې مراد کېدلی شي. موسی علیه السلام ته الله پاک معجزې ورکړې وي امسا به ورتا وکړل نو هغې نه به مار جوړ شو لاس به ترخ کې ور ومنډو رو به نور په شان به پړکېدو. نو څومره موږ ورکړي دي او دا نور نعمتونه په بني اسرائیلو کوم شوي دي دا ته مراد کېدلی شي. دا ټول واضح دلایلو حق طرف ته چې دی بدی باندې سوچ کړی وي نو دا د حق قبلولو د پاره اسباب دا سبب دا واضح دلایل نو دی دا غي په ځای چې دی حق قبول کړي گمراه شول. من آیة بینة واضح نشانات ومن يبدل او سوک چې بدل کی نعمت الله نعمتونه نعمت ته الله چې څوک بدل کی نعمت ته الله نو دا ټول نعمتونه خو من او سلوای دی له ورکړي دا نعمتونه او دی له چې کوم دی په وادي تیغ کې سلويخ کاله من او سلوا ورکړل او دی اوبو غوښتلې نو د ګټې نه د دې لپاره 12 چینې چې کوم دی روانې شولې د سوري لپاره د دې لپاره د وریځ تنظیم وکړ الله پاک د دې په سر باندې به وریځ ګرځېدله په وادي تیغ کې ونې نه وي نو الله په وریځ راوستله دی له الله پاک داسې کپړې ورکړې چې ماشوم به پیدا شو کپړې به سره لوی دي کپړې بدلول پکې نو کپړې به اسخا شو هوا په راوال وته کپړې به ولا صفا کړلې دومره نعمتونه په الله کړو نو الله فرمایي ومن يبدل او سوق چې بدل کی نعمت الله دا الله نعمت من بعد رستو ما د هغه سنه جاءته چې راشي د نعمت چې دا نعمت د تراشي او د دې باوجود د حق قبول نکي نو فإن الله بشک الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دومره نعمتونه پرالل موسی علیه السلام کوه تور تر لړو او دی واپس را دي اسخي عبادت شروع کړ په کار د چې دومره نعمتونه نو ورستو دی حق قبول کړي وي خا بیا چې موسی علیه السلام کتاب راوړو ودا اومن دین مانو ودا موږ د سپاته چې دا کتاب چې کوم دستا په موسی علیه السلام باندې یقین نکوه کېدې چې دا کتاب تر ځان نه جوړ کړي هغه د ځان سره روان کړ کوه تور ته بوتله نو انت وتعالى وجد د موسی علیه السلام کتاب دی د علماء ور کړی دی نو دي ظالمانو وي کېدې چې تاسو ته بارسو کې نولې غره ته واس کړي تر هغه پورې چې تر څو مون الله په خپل سترګو نه ویلي دلې نو موږ دا کتاب نو الله په الته کې مرګ راوستو او ټول یې مړکل بیا موسی علیه السلام الله ته سورشي الله پاک دا ډېر ناشنا خلق تی نو کولر شمن اوس پراته وی چې دا خو تار علم لکل تا په بانا باندې بوتل الته در علم لکل نو الله پاک بیا ژوند دی نو دا دومره نعمتونو باوجود د ظالمانو چې کوم د هدایت قبول نکو بس گمراهی قبول کړ ځکه الله فرمایي ومن يبدل او سوق چې بدل کی نعمت الله نعمت الله من بعد رستم ما د هغه سنه جاءته چې راشدته نعمت د تراشي فإن الله بشک الله تعالی شدید العقاب بیا سخت عذاب ورکوونکی چې د دومره نعمتونو باوجود اسلام قبول نکي حق دین قبول نکي او دومره ښکار نخي ورته راشي معجزې او د پیغمبر راوړي د هر څه باوجود هغه د تبلیغ کوي د هر څه باوجود د حق قبول نکي فإن الله بشک الله تعالی شدید العقاب بیا سخت عذاب ورکوونکی بیا د الله پاک عذاب ورکي اخره کې بیا الله پاک خنزیران جوړ کړل شادوغان دې جوړ کړل منګکان دې بازونه پکې جوړ کړل 3 ورځې پورې ژوندي منګکان بیا مړ شو دې بني اسرائیلونه ولې دا دومره نعمتونه په الله وکړل دا غي باوجود حق قبول نکو فإن الله شدید العقاب بیا الله پاک سخت عذاب ورکوونکی زوینا خیسته کړل شوی دی للذین د هغه کسانو د لپاره کفرو چې کافران دي الحیات الدنیا ژوند د دنیا کافرانو د لپاره ژوند د دنیا خیسته کړل شوی دی ولې کافران خو د آخرت منکر دي آخرت منینه دغه صرف دغه دنیا ده دې کې الله پاک ډېر لوی سہولیات ورکړي دي مال او دولت د اکثر د کفارو سره نو دا ول الله پاک ورکړي دي مسلمانانو ته پسخيږي نو الله مسلمان دي ته مو پسخيږي سوز د پر خو اصل آخرت ته دنیا هو بقدر ضرورت چې کوم د سوز د پاره پکار ده کنه الله پاک په دې کافرانو لوي د دروازې او د کورونو د شروع کړیو
خو کو دا یاره نه وي چې دا مسلمانان به دي د اوپسخېږي او دوی به د خپل اسلام په دې سرو سپینو پسې پرېږدي ځکه د کافر دپاره خو په آخرت کې څه نشته دی د خو دقه دنیا ده نو د دغه دنیا ښایسته ده زوینه ښایسته کړلی شوي دي للذین د هغه کسانو دپاره کفرو چې کافران دي الحیات الدنیا ژوند د دنیا ویسخرون او دوی ټوکې کوي دا کافران ټوکې کوي من الذین په هغه کسانو پورې آمنو چې ایمان یې راوړی چې کومو خلکو ایمان راوړی دی نو دی پورې دا کافران ټوکې کوي چې د زړو کپړو ته وګورئ دی سره مال او دولت نشته موږ ته پسېږي دې ته وګورئ حالانکې د کافرانو دپاره بس دقه د دنیا زندگی د آخرت ته دی په باره کې نشته په ورځ د قیامت به جنت اوچت وي او جهنم به لاندې وي دا جنتیان به د جهنمیانو ته آواز وکړي چې ای جهنمیانو زمونږ رب چې مونږ سره کومه واده کړې وه نو هغه زمونږ رب زمونږ په حق کې قبوله کړله او واده چې کوم دی پوره کړل مونږ له قسمه قسم نعمتونه راکړل او دوی به هغه نعمتونه خوري او نعمتونه به څکي او دا کافران به ورته ګوري او تاسو سره چې الله کومه واده کړې وه ستاسو پروردګار نو ستاسو پروردګار هم ستاسو واده پوره کړه د جهنم واده یې سره کړی او جهنم ته ولېږلي او دا جنتیان به خوراک کی او اسکاک پکې قسمه قسم نعمتونه به خوري او اسکي دا کافران به ورته وي اے جنتیانو مونږ ته لږ راکړئ کنه سوال به دي کوي جنتیان به ورته وفرمایي چې ان الله حرمهما علی الکافرین بېشکه دا خوراک او اسکاک د جنت ته نعمتونه چې دي دا الله په کافرانو باندې حرام کړي دا کافرانو دپاره نه دي د مسلمانانو دپاره نو دلته خو دی مسخري کوي مسلمانانو پورې خو هلته کې چې کوم دی بیا به د مسلمانان دی پورې مسخري بعضې مسلمانان په مسلمانانو پورې د غربت ته وجې مسخري دا نه دي پکار حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې کم سړی او یا کمه ښځه کم سړي یا کمې ښځې پورې د غریبۍ د وجې مسخره وکړله او دې ذلیل وګڼو کم سړی چې د غریبۍ د وجې چا ذلیل وګڼو نو الله رب العزت په ورځ د قیامت په اولین او آخرینو په مجمع کې الله دا سړی ذلیل او رسوا کوي څوک چې دا مسلمان ذلیل کوي او څوک چې په چا مسلمان باندې تهمت ولګي نو په ورځ د قیامت په الله پاک دا سړی د اور په غونډۍ باندې کېنولی وي تر دې پورې چې دا سړی په خپله د خپل ځان تکذیب وکړي چې ما به دې سړي باندې په دروغه تهمت لګولی زه دروغجن یم د اور په غونډۍ باندې تهمت دا ډېر ناکاره شی دی امام مالک رحمه الله په دور کې دقه شان یو مسله راغله یوې زنانه بلې زنانه ته غسل ورکو نو چې کله یې غسل ورکو نو د خولې نه دا خبره وختله وي دا ښځه ډېره زیاته بدکاره وه یا د دې ښځې د پلانکي سړي سره ناجایز تعلقات نو دې څنګه غسل ورکو د دغې ښځې د دې غاسلې ښځې په دې مړې دا کومه چې مړه وه میتو نو تر دې پتون پورې کلک دا لاس ونښتو چې لاس یې ونښتو لاس یې پرېښودونه خلک اریان شو د کور خلک راغون شو چې دا جنازه ولې لیټ شوله دا مړی ولې لیټ شو دا خو لمبولو باندې دومره ټیم نه لګي اخره کې پته ولګېدله چې دا غاسلې لمبوونکې ښځه چې کومه ده نو په هغې مړې ښځې پورې لاس انښتی دي خلکو چې کوم دی خبر علماو ته وکړو علماو منځ کې چې کوم دی مختلفې رایې رالي چا وی چې د زنانه دا لاس کټ کړئ د دې ژوندۍ زنانه ده او چا وی چې د مړې زنانه چې کوم دی دا بدن ور پورې کټ کړئ اوس لاس نه ازادي کې خلکو په ډېر زورونه وکړل خو لاس نه ازادېدو نو بعضې علماو پکې دا رایې ورکړله چې د دې ژوندۍ زنانه لاس دې کټ کړلی شي د ژوندۍ زنانه هغه وارثان د هغې لاس کټ کولو ته نه و تیار ځکه چې دا خو مونډی شي بیا متازه به شي بیا بعضې علماو پکې دا رایې ورکړه چې دا مړې خو هسې مړې دی د ده د عیسی دا وجود چې کم ځای پورې دا لاس انښتی دا ځای دې کټ کړلی شي نو هغې ته نه و تیار د مړي وارثان هغې ته نه و تیار دا خو زمونږ د مړي بې حرمتي ده بې عزتي ده بادشاه ته خبره ورسېدله بادشاه امام مالک رحمه الله راوغوښت امام مالک رحمه الله چې کله راغی نو هغه ویل چې څه مسله ده مسله دا ده چې دې ښځې دا مړې لمبو دا مړه ښځه لمبوله نو د دې لاس ور پورې انښتې دې مړه ښځه دا لاس پرېږدي نه اوسو امام مالک رحمه الله ویل زه کار به کومه چې زه به دغې ژوندۍ ښځې نه په پرده کې تپوسونه کوم د هغې نه پس به زه تاسو ته بیا څه لار راوباسم امام مالک رحمه الله چې کله راغی نو دی ژوندۍ زنانه ته پرده وکړله او پرده کې دې ودرېدو دې ته ویل چې تا کله د زنانه لمبوله تا په خوله باندې څه ویلي نه دي نو دې ډېر ووي چې ما څه نه دي ویلي خو هلته نورې زنانه موجود وي چې حضرت دې یوه خبره کړې ده
خبره دا کړه دی چې کله زنانه لمبول نو دی چې دا ښځه ډیره بدکاره ښځه ده، پلانګي سره ناجایز تعلقات وي، د هغې نه پس دی راسره ختم. امام مالک رحمه الله وی دا ښځه خپل بدل غواړي، دا د خپل حق تپوس کې دا ښځه پاک دامنه ښځه وه او دی په تهمت ولګو. نو چې کوم سړی په یوې ښځه باندې تهمت ولګي یا په یو سړي باندې تهمت ولګي د زنا د بدکارۍ، د هغې سزا دا ده دا به 4 ګواهان پیش کړي، په نورو یې ګوره 2 دي، په دې کې به دا 4 ګواهان پیش کړي. او ګواه به ګوي څنګه کوي؟ داسې ګوي به نه کوي چې ما دواړه یو ځای لیدي، نه، کالمیل فی المکحلة، دی به داسې ګواهي کوي چې ما داسې لیدلي دي لکه د رنجو سلایې د رنجو په بوتل کې، داسې مطلب چې ما بالکل په عین ګناه باندې دي لیدلي، داسې ګواهي به کوي. او که دې سړي سره 4 ګواهان نو چې تهمت لګولي، نو دې سړي ته بیا په بدل کې 80 دورې لګي، 80 دورې به د سړی واري شي او د شهادت په بیا همیشه لپاره نشي قبلولی. دا فاسق سړی دی، ګناهګار سړی دی، دې سړي دا سزا ده. امام مالک رحمه الله وی دا مړ خپل بدل غواړي، وی دې بدل سړي وی 80 دورې دي، دې ته وی تاسو سره ګواهان شته 4 چې تا په دې کوم تهمت لګولې دي د زنا، نو تاسو سره ګواهان شته؟ نه، هغې وی نشته دي. وی تا ته دې په خپله باندې وي، دی به سړی په خپله اقرار کوي چې ما دا ګناه کړې، په خپله سړي کو اقرار وکړو بیا هم ټیک ده، او کو اقرار یې په خپله نه کړی نو بیا به چې کوم دی 4 ګواهان پیش کړي. وی تا ته دې په خپله وي ما داسې نه دي ویلي، نو وی ته څنګه په دې باندې تهمت لګولې دي؟ وی دا په دغه مخه باندې تېرېده را تېرېده، نو دا زموږ د خلکو خبرې دي، دا موږ هم داسې وایو. بعضې وخت کې انسان غلط ګمان وکړي، حالانکې هغه ښځه یا سړی په ډېر ښکلي مقصد باندې روان، خو انسان خو د چا په زړه باندې نه دی خبر کنه، په چا باندې غلط ګمان نه دی کول پکار. او دا زموږ د پښتنو اکثر عادت دی چې ښځه سړی وویني بس دی پسې خبرې شروع کړي، که د چا په کور مخې ته څوک ودرېد په صحیح نیت باندې ولاړ دی، خو دوی وینه نه د دې دپاره ولاړ. امام مالک رحمه الله ورشي جلات یې راوغوښته، دوره یې وله ورکړه او شورې پرې وکړې، وښه دا ښځه وي دا مړې تر هغې نه پرېږدي تر څو چې دې د شرعي سزا نه ده میلاو شوې. 1 دوره، 2 3 4 او یا دورې ورسېدې، مړې نه پرېږدي. یو کم 80 دوره چې ورکړه مړې نه پرېږدي، چې 80 چې کوم دی دورې وواله ښځه، اخیره دوره یې ورکړه، 80 یې پوره کړې، نو بس د مړي نه چې کوم دی د ښځې د لاس را خلاص شو. نو تهمت دا ډېر بدترین څیز دی، په چا باندې تهمت نه دی لګول پکار. په ورځ د قیامت بعض روایاتو کې راځي چې کوم سړي په چا باندې تهمت لګولي، روضة الخبال چې کوم د جهنمیانو هغه وینې زوی رابهیږي، په هغې کې به دا سړی چې کوم دی ګرفتاري، الله به ورته وفرمایي یا د غنم 2 دانو له غوټې ورکړه یا په دې باندې ګواهان پیش کړه. نو د غنم 2 دانو څخه غوټې ورکولی شي، خو یو ناممکنه خبره به ورته الله کوي، دی په هغه ګندګۍ کې ولاړي، د جهنم خطرناک ځای دی، پای کې به ولاړي. تهمت ډېره لویه ګناه، تهمت نه ځان وساتو. دې کې الله فرمایي زینا ښایسته کړلي شوي دي للذین د هغه کسانو دپاره کفرو چې کافران دي، الحیات الدنیا ژوند د دنیا، ویسخرون او دوی مسخري کوي، د کافران مسخري کوي، من الذین په هغه کسانو پورې دی ټوکې کوي، من الذین هغه کسانو پورې آمنو چې ایمان یې راوړی دی، والذین هغه کسانو پورې اتقوا چې ځان ساتي د کفر او د شرک نه، هغه خلکو پورې مسخري کوي، یعنی مسلمانانو پورې مسخري کوي. فوقهم والذین هغه کسان اتقوا چې ځان یې بچ وساتو د کفر او د شرک نه، یعنی مسلمانان دي، فوقهم دوی به د پاسه وي، فوقهم دوی به د پاسه وي، په دوی باندې، په چا باندې؟ په دې کافرانو باندې به د پاسه وي، د مرتبې په لحاظ سره به د پاسه وي، چې ته مسلمان او چې ته کافر، خو ډېر لوی فرق دی. او د محلي وقوع په لحاظ سره به جهنم دا کوز وي او جنت به اوچت وي. داسې تاسو ته مو وي دا دی به ته بیا چې کوم دی هر څیز پسخي ده مسلمانان، جنت کې به قسمه قسم طعامونه دی خوري او سکي به، او دا کافران به ورته ګوري. یوم القیامت په ورځ د قیامت، والله الله تعالی یرزق رزق ورکی من هغه چاته یشاء چې وغواړي، بغیر حساب، بے حسابه. نو حساب دا د مطالبه په معنی کې هم راځي، دې معنی مطالبه هم راځي. نو بغیر حساب، بغیر د مطالبه بول الله رزق ورکي، چانه غواړي نه الله بوله ورکي. او د حساب معنی مشقت هم دی، نو بغیر حساب، بغیر د مشقت نه او بغیر د محنت نه بول الله ورکي. او د حساب معنی چې کوم دی لا تعداد هم دی، نو بغیر حساب الله بوله بے حساب رزق ورکي. نو رزق الله چې چاته وغواړي، نو که یو سړی ډیر مالدار دی، خو ډیره مالداري
دا د انسان د تقوا سبب نشي جوړېدی. دین څوک دا استدلال نشي کولی چې دا سړی د الله خوښ دی دی وجه ول ډېر مال ورکړي. کنه قارون سره سوره مالو، نمرود سره سوره مالو، نو ډېر مال دا د دې خبرې علامت نشي کېدی چې دا کس ته الله خوښ دی. خو د دې خبرې علامت هم نشي کېدی چې دا کس ته الله بدی شي. یو سړی غریب دی نو غریبي هم د دې علامت نشي کېدی چې دا غریب سړی د الله بد شي، د دې وجه نه مال نه ورکړي. نو بغیر حساب والله الله تعالی يرزق رزق ورکړي من هغه چاته یشاء چې وغواړي. بس چاته چې الله وغواړي ډېر ورته ورکړي، چاته چې الله وغواړي لږ ورته ورکړي. بس دا د الله ویش دی. والله الله تعالی يرزق رزق ورکړي من هغه چاته یشاء چې وغواړي بغیر حساب، بغیر حسابه، بغیر مطالبه او بغیر مشقت. سل بني اسرائیل تپوس وکا د بني اسرائیلنا، یعنی د بني اسرائیل د دې علماونه، کم آتیناهم چې څومره منګ ورکړي دي دوی ته، من آیت بینة واضح نشانات، واضح نحی، ومن یبدل او څوک چې بدل کی نعمت الله د الله نعمت، من بعد ورست ما د هغه سنه جاءته چې راشي دته دا نعمت، فإن الله پس بشک الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی. زینا خسته کړل شوي دي للذین د هغه کسانو د پاره کفرو چې کافران دي، الحیات الدنیا ژوند د دنیا، ويسخرون او دوی ټوکې کوي من الذین هغه کسانو پورې آمنو چې ایمان یې راوړی دی، والذین او ها خلق اتقوا چې ځان یې بچ وساتو د کفر او د شرک نه، فوقهم دوی به د پاسه وي د دوی یوم القیامت په ورځ د قیامت. والله الله تعالی یرزق رزق ورکوي من هغه چاته یشاء چې وغواړي بغیر حساب، بغیر حسابه. سل بني اسرائیل تپوس وکا د بني اسرائیل نه، یعنی د بني اسرائیل د دې علماونه، کم آتیناهم چې څومره مونږ ورکړي دي دوی ته، من آیت بینة د واضح نښونه، د واضح نشاناتونه، ومن یبدل او څوک چې بدل کی نعمت الله نعمت ته الله، من بعد ما جاءته رستو د دین چې دا نعمت د تراشي، فإن الله بس بشک الله تعالی شدید العقاب څخه عذاب ورکوونکی دی. زین للذین خیسته کړي شوي دي د هغه کسانو د پاره کفرو چې کافران دي، الحیات الدنیا ژوند د دنیا، ويسخرون او دوی ټوکې کوي من الذین هغه کسانو پورې آمنو چې ایمان یې راوړی دی، والذین او هغه کسان اتقوا چې ځان یې بچ وساتو، چې پرهیزګاري وکړله چې ځان یې بچ وساتو د کفر او د شرک نه، فوقهم دوی به د پاسه وي د دوی یوم القیامت په ورځ د قیامت. والله الله تعالی یرزق رزق ورکوي من هغه چاته یشاء چې وغواړي بغیر حساب، بغیر حساب نه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إله العالمين زمون رازش زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي. خدای دا درس خالص تخبل رضا وګرځي. څومره غلطي کوتاهي زمون راغلي معاف کړه راته. إله العالمين بخپل دربار الهي قبول او منظور کړي. الله مون ټول د قرآن پوهه، د قرآن فهم راکړي. الله مون ټول قرآن مجید باندې پوهه کړي. إله العالمین څومره ملګري بیماران دي ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي. څومره قرضداري د قرضونو نه خلاص کړي. څومره پریشانه حالې پریشانۍ ختم کړي. الله دې مجمع کې څومره ملګري دي په زړونو کې څه قسمه شرعي حاجتونه دي الله د خپل غیب خزانو نه پوره کړي. إله العالمین خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بال ایمان کې په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جواب زموږ د کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول